یو محترم ورور دا دیني پوښتنه کړې ده چې د سفر مستحب طریقه څه ده؟ ستاسو دینی خدمت اداره ستاسو د پوښتنو ځوابونکی مفتي عبدالقیوم عثماني صاحب. الجواب حامده و مسولیه. کله چې سړی د سفر اراده ولري نو د وطن څخه کلو څخه مخکې په خپل کور کې د 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي، بیا دې د سفر دپاره ووځي. او کله چې د سفره واپس رالی د ټولو څخه مخکې دې په مسجد کې د 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي، بیا دې خپل کور ته راسي. ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې په کور کې 2 رکعاته لمونځ وکړي بیا په سفر ووځي، د په کور کې د دې 2 رکعات څخه بهتره شی نه دی پرېښي سوا د دې 2 رکعاتو. د نبي علیه الصلاة والسلام عام عادت دا و چې کله به د سفره څخه تشریف راوړي د ټولو څخه به مخکې په مسجد کې به 2 رکعات لمونځ وکړي. په حواله سره فتاوا شامی جلد نمبر 2 صفحه 24. ومن المندوبات رکعات السفر والقدوم منه حلبي کبیری صفحه 411. فقط والسلام.